امام مالک رحمۃ اللہ علیہ به د احادیث درس ورکاو. یو ځل د درس په دوران کې د چهره کیفیت دا به بدلیدو. یو شاګرد دا خبره محسوسه کړه، خصوصي شاګرد دی او خادم یو، هغه به خبره پوه شو چې د حضرت د چهره دا رنگت بدلیږي را بدلیږي، یقینا چې دته څه تکلیف دی. کله چې درس ختم شو هغه شاګرد ول راغی، وی حضرت تاسو څه تکلیف دی؟ وی او تاسو زما دا لمن راوچته کې وګورئ زما د عمله چې لمن راوچته کړه وای کده لړمو او سوار لزیا چې چلے ټکي ورکړ. هغه شاګرد وته وای چې حضرت تاسو په سبق دوران کې ویلیو چې کله تاسو محسوس شوی و نو په هغه دوران کې به تاسو ویلیو نو موږ به دا لري کړو مړ کړی به مو نو وس تاسو ته دومره تکلیف ورسېدو. امام مالک رحمت الله علیه وته فرمایل وی بیا به د درس مزه سپاتې شوی وي چې کله زما مال حیا راته د خبرینا چې دا روزه مبارک والا دا قبر والا یعنی حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم احادیث بیانوما او زما خپل وجود ته خیال لاشي نو بیا به د احادیثو بیانولو مطلب سو مزه به سو. اوس مونږ سوچو ګوزا دا خو د درس خبره مونږ چې په مانځ کې ولاړو زموږ سهاله نو کته دا معلومه غواړي چې ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې وي نو آیا زبا د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرې ته څنګه کې راستمه نو د خپل سلوک تو ګورا کله چې دلته واعظ او نصیحت کیږي علما ته د قران او حدیث بیانای نو په دغه وخت کې ستاسو کیفیتي دغه کیفیت بستا په هغه وخت کې وګورو نو کستا کیفیت په دې وخت کې دا دی چې ته خبرې ته په توجه باندې کېنې د عمل په نیت باندې کېنې نو تاسو د مبارکي ستا ایمان چې کوم دی ډېر زیات مضبوط دی او الله رب العزت بتا د دې ایمان بوج باندې ان شاء الله کامیابی